سلامونه ملګرو، نن بیا په باجوړ کې په ډمډوله کې چې کومه واقعه شو د پاکستان د ریاست او فوج لخوا په باجوړ کې کوم اپریشن شروع دی. د دغه په اپریشن په حواله به د پښتونخوا او د باجوړ خلکو ته یو سپیشل دغه پیغامي چې کورونو نه ونوځئ او په خپلو کورونو کې کښېنئ. دا صرف د یرولو دپاره یو پلان دی او د پښتونخوا د وسایلو د پټولو د هغې د اوچتولو دپاره په پښتون وطن کې د پاکستان فوج یو جنگ شروع کړی دی. موږ به همیشه په خپلو پښتنو سره ولاړ یو، موږ به په میډیا باندې د خپلو پښتنو غږ اوچتو. نو الله تعالی دې د پاکستان د فوج دا زور کم کړي، الله دې د دې دا زور چې کم دی ختم کړي او انشاءالله دا به په دې وطن باندې اخرنی جنګ وي. نو چې څومره د باجوړ خلک راوځئ د خپل امن د خاطره، د خپل وطن د خپلو تورسرو د عزت د خاطره راوځئ او د خپلو مشرانو سره ودرېږئ، احتجاجونه وکړئ چې دا جنګ بندي وشي او زمونږ خلک چې کوم دی نور بېکوره نشي، زمونږ خلک چې کوم دی نور کډن نشي. نو دا صرف د دغه لپاره پلان دی چې د باجوړ خلک د خپلو کورونو نه وځي او خپل کورونه پرېږدي، کورونه خالي کوي. نو چرته به ما دشمن له موقع نه ورکوو، خپل کورونه به نه خالي کوو. انشاءالله زور ختم دی او زور به ختمیږي او پی ټي ایم د خپل مظلوم قام سره او د خپل مظلوم ولس سره ولاړ دی او انشاءالله ان قریب دا چې مشر به 2-3 ورځو کې د خیره سره وځي. نو د باجوړ خلکو تاسو ته به ډېره په کلکه باندې دغه ویناوي چې د خپلو کورونو نه مه وځئ او خپله کورونه مو پرېږدئ.